ز مختصر الفاظو کی د سیرت په حواله سره سلور خبرې تاسو په وړاندې عرض کوم. اول نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی دے. نمبر دو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت دلیل ممننم دنیا ته خوده شو. نمبر تین، د نبی علیہ السلام تعلیمات ننم دنیا کی مکمل محفوظ دی. نمبر چار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین آخر دے نبی دے. دغه سلو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانہ و مناظره جوړ شولا په بصره کې مناظره د دهریانو سره. حسن بصری رحمه الله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته دعوت ورکو، ولراشه په بصره کې دهریانو چیلنج کړي دي تر مسلمانانو د طرف نه په حیثیت د مناظر د اوی سره بحث وکم. او یقینا علما ناس دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ابتدائی دور د په علم المناظره او علم المجادله علم الکلام کې تیر شوی دی. بصره کې به مناظره کېدې، د سمندر په غاړه باندې به حکومت انتظامات کول، د مختلفو ادیانو والا خلق براتلا دلته براوی په خپلو کې مکالمه او مناظره کېدلې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېری مناظرې مشهورې دي. په خپل امام صاحب رحمه الله فرمایي، ما ته پته نشته کم دخلت البصره، چې زه بصرې ته څومره ځل د مناظرو دپاره راغلی یم. یوه مناظره د امام صاحب رحمه الله دا وه چې د حسن بصری رحمه الله یا د هغه زمانې د نورو علماو په دعوت باندې امام صاحب رحمه الله بصرې ته راغی. د مناظرې عنوان دوه خبرې وي. زما په اواز پوهېږئ؟ تاسو په اواز پوهېږئ؟ اواز سمجھ ته راځي؟ د مناظرې عنوانات دوه. اول نمبر، د کائنات په خپله پیدا شوي دي، د څوک پیدا کوونکی نشته دی. نمبر دو، د کائنات په خپله چلیږي، د دې څوک چلوونکی نشته دی. مناظرې وخت مقرر شو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د وخت نه لیټ راغی، د مناظرې ټایم ته په وخت باندې رانغی. سټیج لګېدلی دی، دهریان هم راجمع دي، مسلمانان هم راجمع دي. کله چې امام ابو حنیفه راغی، هغه دهري مناظر پسې پاسېدو، ورته وایي تر مسلمانانو امام یې، د مسلمانانو مناظر یې، ته په ټایم باندې مناظرې ته ولې رانغلی؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر حکیم سړی و. امام صاحب رحمه الله ورته وایي، ول زه چې راغلم مینس کې سمندر راغی، په هغه سمندر باندې د راپورې وتو دپاره کشتۍ نه وې. موضوع ذهن کې ده که نه؟ دو موضوعاتو باندې مناظره و ذهن کې دي. کائنات په خپله پیدا شوي دي، نمبر ایک، پیدا کوونکی څوک نشته دی. نمبر دو، کائنات په خپله چلیږي، چلوونکی څوک نشته دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمیل، ویل سمندرو د راپورې وتو دپاره هېڅ قسمه کشتۍ لانچ انتظامات نه وو. ویل ناسو به انتظار مې کوو، په دې کې یوه ونه په خپله راماته شوله، په خپله د بغیر د ترکان نه اره شوله، په خپله بغیر د ترکان نه د هغې نه کشتۍ جوړه شوله، په خپله بغیر د ملاح چلوونکي نه زما خواته راغلله، زه پکې کېناستم، هغه کشتۍ په خپله باندې زه خپل منزل ته راورسولم، ودرېده، زه ورنه کوز شوم، کشتۍ واپس لاړه. هغه دهري مناظر وایي، و امام ابو حنیفه سفر کړی دی، سفر د دماغي حالات ګډوډ کړي دي، دی د مناظرې نه ګبراو شوی دی، د مناظرې نه دی یریدلی دی، د دې وجې نه په دماغو باندې اثر شوی دی. ولې؟ ورته څنګه کې ونه خپله راماته شوه، خپله دې ونه اره شوله، په خپله ورنه کشتۍ جوړه شوله، په خپله بیا وچلېده، په خپله دې منزل مقصود ته راورسو. د عقل مني؟ امام صاحب رحمه الله ورته همدغسې شو. سړی ښه کلک کو په خبره، مناظره شروع ده، سړی په خبره باندې کلک کو. امام صاحب رحمه الله قوم ته مخاطب شو، ورته وایي دا څومره عجیبه سړی دی، د یوې کشتۍ په خپله د یوې ونې راماتېدل، په خپله د هغې نه کشتۍ جوړېدل، بیا په خپله د هغې چلېدل نه مري، بیا دومره لوی کائنات ته څنګه مري؟ ځمکه د اسمان ده، غرونه دي، سمندرونه دي، ورځ شپه راځي، تیاره رڼا راځي، یخني ګرمي راځي، یوه کشتۍ د هغې په خپله جوړېدل پیدا کېدل نه مري، د هغې چلېدل نه مري. بیا ستا عقل تا ته څنګه وایي چې د دومره لوی کائناتو په باره کې ته ومنه چې دا په خپله پیدا شو، په خپله جوړ شو، په خپله چلیږي؟
یہ تفسیر کبیر کی امام رازی دا واقع نقل کئی اگوی پا دے میدان کے 1,00,000 دہریان ودرے دا کلمہ ویل مسلمان کیوں سو وقت کی دنیا کی دہریان پیدا شو یو میٹنگ وشو مصر کی مورخیرو نقل کرے دے پا دے میٹنگ کی ہر قسم ہر دین والا خلق موجود ہو یو کسے صدر مجلس کو عیسائیو اگر مائک ترا گئے ویل مونږ دلته د دې لپاره راجمع شوي یو چې مونږ د دهریانو مقابله وکړو کم خلک چې د الله د وجود نه منکر دي مونږ هغوی ته جواب ورکړو ویل مقابله به هله کېږي چې کله په مونږ کې کامل اتحاد او اتفاق راشي ویل مونږ په خپلو کې زمونږ ادیان بدل دي یو په یهودیت باندې دی څوک په نصرانیت باندې دي څوک په اسلام باندې دي نو مقابله خو دغسې نه کېږي نن په مونږ په خپلو کې اتفاق دی سبا له به زمونږ کې اختلاف راشي ځکه زمونږ دینونه جدا جدا دي راځئ چې لاول په خپلو کې اتفاق وکړو په خپلو کې یو موټی شو بیا به د باطل مقابله وکړو صدر مجلس شروع شو ویل داسې خو هر سړی وایي نن پوره دنیا عقل هم دا تقاضا کوي چې مخکې ټوله دنیا هر علاقې ته جدا جدا نبی راغلی اوس خو دنیا د یو کلی حیثیت لري په سکندونو کې دنیا کې خبر رسیږي عقل هم دا وایي چې ټوله دنیا یو موټی شي د یو نبی اطاعت وکړي او الله راضي کړي ول دغسې هر یو قوم دین والا وایي چې زمونږ نبی اتباع وکړي تاسو به الله راضي کوي خو خبره به دغسې اوږده شي په مونږ کې به اتفاق را نه شي زه د اتحاد دپاره 4 خبرې پیش کوم دغه 4 خبرو باندې به مونږ په خپلو کې متفق شو ول زما اول نمبر خبره دا ده دنیا کی کم یو نبی دغسې دی چې هغه دا دعوه کړې وي چې زه عالمگیر نبی یم عالمگیر نبی زمانہ محمد رسول الله د قیامت پورې د پوره انسانیت لپاره الله نبی جوړ کړی دی را لېږلی دی صدر مجلس وایي دنیا کی کم یو نبی دغسې و چې هغه دا دعوه کړي زه عالمگیر نبی یم زه د پوره انسانیت لپاره مبعوث شوی یهود خاموش نصارا خاموش ټول خاموش مسلمان عالم پاسېدو قرآن لاس کې ورسره و ویل الله رب ذوالجلال چې څنګه رب العالمین دی دغسې محمد رسول الله رحمت للعالمین دی قرآن مجید کې الله اعلان کوي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا پیغمبره ته مونږ یو خاص قوم د پاره نبی نه جوړ کړي ته مونږ د خاص علاقې د پاره نبی نه جوړ کړي ته مونږ د خاص زمانې د پاره نبی نه جوړ کړي تا عالمگیر نبی ستا به صد د پوره انسانیت د پاره دی ستا به صد د پوره دنیا د پاره دی او نبی علیہ السلام خپلم فرمایي ارسلت الى الخلق کافة للناس بشیرا ونذیرا ز الله د پوره انسانیت د پاره نبی جوړ کړی هم راغلی صدر مجلس ویلا ویل مونږ هغه نبی بیا مونږ ته چې هغه عالمگیر نبی دی هغه څه نبی دی ول زما دویمه مطالبه دا ده دنیا کې اوس پړه لیکه طبقه د بغیر دلیل نه خبره نه مني اگر چې غریب به دلیل پیژنیم نه خو هر سړی وایي زه دلیل نه بغیر نه منم او محترم معاشره کې مصیبت دی شرا مسلک دی د کم مشرب دی د کم عقیده دی د کم نظریه دی دی څوک دا قرآن تفسیر لیکلی دا څوک دی د مسلک عقیده دین نظریه سره خپل علماو ته راوړه هغوی نه پہچان وکړه او نن دا دنیا دومره ګنده ده فیسبوک دنیا کې وګورئ قسم دی قادیانیان ناست دي دهریان پې ناست دي هغوی نه چې تپوس وکړي هغه هم بې دلیله نه دي روان خو د دلیل معیار هر سړی نه پیژني نن مذهب پرېږدي سبا به دین پرېږدي قرآن به پرېږدي الله دې موږ د دغه فتنو نه وساتي امین برالمانس کو صدر سے بویلا ول زما دویمه مطالبه دا ده دنیا کې بغیر دلیل څوک د چا خبره نه مري الله چې دنیا ته نبی را لېږي داغه د نبوت د پاره دلیل هغه ته معجزه ورکوي دا معجزه دا د پیغمبر د نبی د نبوت دلیل وي مخالف داغې نه عاجز وي هر نبی ته الله معجزات ورکړي دي بلکې زه مطالبه دغسې وکړم چې د هر پیغمبر امتیان دي پاسي د خپل پیغمبر معجزات شمارل دي شروع کی دغه بیانول دي شروع کی خبره به وګد شي ولزم مطالبه دغه سینه کومه زما مطالبه دا ده دنیا کې کم یو نبی دسه وو چې دغه معجزه مونږ نن دنیا ته صرف بیان نکو بلکې دنیا ته عملاً ورخایو تاسو ګورئ مونږ د موسی علیه السلام معجزات دنیا ته بیانول شو خو دې نشو امسا مبارک به گزار لا اجدها به جوړ شو
دا بیانول شو خو خودی نشو. عیسی علیہ السلام ممړي ته ویل قم باذن الله، دا موږ دنیا ته بیانول شو خودی نشو. ټول خاموش دي، يهود نصارا ټول دي. مسلمان عالم اخر کې پاسې دو قرآن راواغستو ول دا قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د ټولو لوی معجزه ده. دا قرآن دا موږ صرف دنیا ته بیانو نه بلکې نن عملاً دنیا ته ورخول شو. د الله رب ذوالجلال کار هغه وی چې مخلوق داغه د مقابله د هغه معجزې د مقابله نه اجان د الله کتاب دی. د دریزه منکرین چیلنج کړي دي. اخیرنه چیلنج ده فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. که تاسو وایئ چې دا د الله کتاب نه دی، راشئ تاسو عربی تاسو فصیح بلیغ خلک یې، راشئ د دې قرآن مثل وړوکې صورت راوړئ، فصاحت کې، بلاغت کې، صداقت کې، حقانیت کې بسم الله وکړئ، راشئ وړوکې صورت پیش کړئ. 1400 سال ضمانت تیر شوی ده، تر نن پورې دنیا د مقابلې نه عاجزه ده. هغه فرمایل هغه مسلمان عالم ننم د قرآن دا چیلنج قرض دی او د قیمت د سبا پوری بقرضی. ننم هر دین والا ناس دی د قرآن منکرینو تر ننم چیلنج دی پادی سیگی د قرآن دغه چیلنج دی قبول کی. ټول خاموش شو. مسلمان عالم قرآن پیشو دا د رسول الله د نبوت معجزه رسنن مون پوره دنیا ته خوده شو. سبحان الله. ستا زمیدار کاکا هم خوده شي. هغه صدر مجلس وای دویمه خبره مکمل شو. مونږ هغه نبی بیا مونته چې عالمگیر نبی دی، هغه نبی بیا مونته چې هغه معجزه نن مونږ دنیا ته خوده شو. ول زما درېمه خبره ده دنیا ته یو نبی چې راشي دا د الله د بندګانو په منځ کې واسطه وي، د الله نه احکامات تخلی بندګانو ته ورکوي. ول دنیا کې کم یو نبی دسه دی چې داغه تعلیمات محفوظ وي. مونږ عبادت واخلو دا غین عمل وکړو. د عبادتو تر حد پورې د کم نبی د کم پیغمبر احکامات محفوظ موجود دي. يهود خاموش، هغه يهود او نصارا نن چې ورشي هغه ته دا پته نشته زمون پیغمبر مون څنګه کړی دی، هیڅ پته نشته. خپل دین ته ختم شوی دی. وي دا وی خو کال کې وزل راشي خپل مشر ته یو کاغذ ورکی وای دا د ګناهونو را نشوي دي. هغه ورته دومره پیسې ډکه زبست معاف. هغه نه دین ختم شوی دی. د دیو جنن په مقدس مکه باندې صرف مسلمانان دي چې خپل دین پوره ور سره دی. الحمدلله وای الحمدلله. نو دې اخر کې مسلمان عالم پاسه ورته وای تاسو زموږ د نبی دا عباداتو خبره کوي. الحمدلله زمون د نبی داغه صرف عبادت نه داغه عادت محفوظ دي. نبی علیہ السلام به خندل څنګه، نبی علیہ السلام به خوراک څنګه کو، سکاک به څنګه کو، خبرې به څنګه کولې، ګرځېدو به څنګه، د کور ماحول د کور هغه ژوند څنګه وو، د بازار څنګه وو، د جهاد د میدان څنګه وو، د تبلیغ د میدان څنګه وو، جمعات کې دن څنګه وو، ملګرو سره څنګه وو، دشمنانو سره څنګه وو. د رسول الله د ژوند یو لمحه الحمدلله محفوظ ده. مانه طالبای وخت وړه دوره مې یو تبلیغي جماعت راغله وو د دوبۍ یو نوجوان پکې د امارات مخبل ته ورېدل. هغه وی د شمایل ترمذی په ولما کتو رسول الله صلی الله علیه وسلم بګرځېدو څنګه ولما بر مازیګری مشق کو دی ورستۍ ول یو ځل زما خواته اندو ټیچر و د یونیورسيټي خواته کوره زما ټیچر استاد مو ولما بس راغی یو مازیګر ما ته تلګ را شکورت ول زه بوتلم ول کور کې یو بډای مور وای بډای ما ته وای چې بچي د مازیګر چې ته ګرځي زپدی کړکۍ کې تاسو کوم ډېر خون راکې ماته ته ماته لګ نږدې وګرځېګا ول زه وګرځېدم ول بیا ما ته وای چې بچي ته ولې دغه سي ګرځي وای ما ورته ابای زمون پیغمبر بدغه سي ګرځېدو زاغه سي نشم ګرځېدې خو زه صرف هغه ترس کوما زه صرف هغه ادا کوما زه صرف هغه نقل کوما ول هغه چې مورته کله ویلا ول هغه بډای او زما ټیچر استاد او مور ول دواړه را مخ کې شو ما ته وای مونږ ته کلمه وایا قسم دې رقم پیغمبر ګرځېدل چې دومره خسته وي دغه پیغمبر دین او شریعت به څومره خسته دا مونږ خپل دین هم شاته گزار کو په خپل دین شرمېږو
نن ځوانان په سنتو شرمېږي، په باطل دین دی، ما ته په حق دین، په ګیره شرم راځي، په بګړۍ شرم راځي، په سنتو شرم راځي. دا حالت ته او نرم سوي بس مړه ګیره په اسلام کې د اسلام په ګیره کې نه ده، پلان کې سنت په اسلام کې د اسلام په دی. حکیم علومت مولانا سفاری تانوی سے لیکي ټیک تا په دې ته کافر کېږي نه. او تاسو ګورئ مثال ورکړئ، کوتره ده، د دې کوترې نه ته وزري وباسه، بڼې وباسه، کټ کوه، په دې سره د کوتره مرینا دا مرینا ژوندۍ به وي. خو که اوس پیشو راغی نو دا کوتره ځان نشي بچ کولی. دغسې ته یو سنت ذبح کې ته د اسلام کې نه دی موسی کافر کېږم پې نه. تانوی صاحب لیکي ته چې د سنتو اهتمام نه کې، که یو آفت د الله د طرف نه راغی د سنتو دغه ماتېدو د وجې نه د دې آفت نه ته نشي بچ کېدی. بیا ولې دغه کوترې حال الله دې په موږ رحم وکړي. امین. بهرحال مسلمان عالم پاسېدو زموږ د پیغمبر الحمدلله عادات هم محفوظ دي. تاسو د عباداتو خبره کوئ، هغه عیسائی ورته وایي وایي ستاسو پیغمبر یو کتاب لیکلی دی هر څه پکې دي؟ ورته نه جی زموږ پیغمبر امي لیکل لوستلی نشو کولی. ورته ستاسو د پیغمبر صحابو کې چا لیکلي دي؟ ورته نه، د صحابه کرامو ژوند او زندگی په تبلیغ او جهاد کې تېره شوې وه. هغوی سینه در سینه د علم دنیا ته رسولی دی، دا دین دنیا ته رسولی دی. د پېښور کې هم د صحابو قبرونه جوړ، چین ته لاړ شه، افغانستان ته لاړ شه، د دنیا کم کم ګوټ ته ځې، صحابه کرامو په خپلو سینو کې دین رسولی دی، اسلام یې رسولی دی. صحابه کرامو تر دې موقع نو ملو شوی نه ضرورت و چې لیکل وکړي. ورته بیا چا لیکلي دي؟ دا دی ورته وایي په دې امت کې الله د یو انسان انتخاب کړی و چې د هغې د دین تدوین کړی دی، د تدوین دین دا مرحله هغې سره انجام کړې ده. هغه انسان ته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي. څه وایي ورته؟ یار وایي څه وایي ورته؟ که ته مولا ته راځي، مفتی ته راځي، دا مسله راته ووایه، مسله ستا د نکاح ده، په فقه کتاب النکاح کولاو کی، د حج ده کتاب الحج کولاو کی، د مونځ ده کتاب الصلات کولاو کی. الله دې د امام ابو حنیفه په قبر کروڑونه رحمتونه وکړي. د اسلام علمگیر دین دی، په دې امت کې د امام ابو حنیفه ضرورت او د دې وجې نه په دې کې الله امام ابو حنیفه پیدا کړی دی. نن چې راځي امام ابو حنیفه رحمه الله پسې بک بک کوي، ته پوه شه دا دشمن د امام ابو حنیفه نه دی، دشمن د اسلام دی. گزار چې سړی او ډاکو راځي که نه، په بلډینګ ډایرکټ گزار نه کوي، گزار په چا کوي؟ په چوکیدار کوي. امام ابو حنیفه له حدیث نه ورتله دا نه، او څوک چې ډېر ښه وکړي یاره ولس حدیث ورله ټول ورتله، څوارلس حدیث ورتله، اووه حدیث ورله، اته حدیث چېرته کمقل په دې هم نه پوهېږي. دا جدا اصطلاح د زموږ د علما ناستې دي وپوهېږي. موږ وایو وحدانیات روایات د امام صاحب څوک دي؟ یعنې چې کومې برای راست د صحابو نه اخیستي دي، چې د نبي علیه السلام او د امام په منځ کې صرف یوه واسطه صحابي ده. بعضې وایي 21 دي، بعضې وایي 17 دي، بعضې وایي 14 دي. 7 متفقون علیه قول دی چې اووه روایات د صحابو نه برای راست امام ابو حنیفه اخیستي دي. مقه مقل په دې نه پوهېږي چې وحدانیات وایي امام ابو حنیفه له ټوله حدیث دغه ورتله. الان کې تاسو وصیتنامه راواخلئ اوس چاپ ته چې د دې انتخاب ما د هغه 15 لکه حدیثونه کړی کوم چې ما ته یاد دي. امام سوی ما ته څو حدیث یاد دي؟ 5 लाख او دا وایي 15 ورځي. کتاب الاثار رواله مکتبه حقانی نه چاپ دی پېښور، قصه خوانی. یو به روایت امام محمد د 2 جلدو کې چاپ دی، یو به روایت امام ابو یوسف د په 1 جلد کې چاپ دی. دا هغه دی د دې انتخاب امام ابو حنیفه رحمه الله د 70,000 حدیثونه کړی دي. او دا وایي ډاکټر شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده امام المجاهدین په فرمایل دا قول مشهور دی، بل زه هغه امام سره محبت ولې ونه کم چې د 14 احادیثونه دومره لویه فقه مستنبط کړي ده. یقین وکړه نن پوره دنیا د امام حنیفه احسان من سعودي ته لاړ شئ، هلته امام احمد بن حنبل مذهب سرکاري مذهب دی، لیکن هغوی فیصله دا ده چې په کوم ځای کې موږ ته مشکل راځي عدالتي زموږ فقه زموږ رهنمایي نه کړي، امام حنیفه فقه نه به رهنمایي اخلو. مصر ته لاړ سره امام مالک مظهر دی،
مصر تلاړ سره امام شافعي مذهب دی، لیبیا تلاړ سره امام مالک مذهب دی. نن تاسو پوره دنیا کې وګرځېږئ دغه تمام ائمو په سره د هغوی د مقلدینو دارا کوم ځای کې چې زموږ مذهبونه زموږ رهنمایي نه کوي، امام ابو حنیفه په فقه باندې رهنمایي اخلو. او زه ومن دنیا کې مذاهب څلور دي. سودی امامان څو تیر شوي دي، لیکن تاسو وګورئ د امام ابو حنیفه دشمنان ټولو کې زیات دي، د فقه حنفي ټولو کې زیات دي. دا ولې؟ امام شارانی لیکي هغوی مهدي صاحب چې راشي دنیا کې به صرف یو مذهب د امام ابو حنیفه پاتې شي، نور به ختم شي. دې وجه نه دشمنان د اوس نه تیاری کوي. دویم که تاسو وګورئ ما په یو جمعه بیان کړی دی، اسباب مې تفصیلی بیان کړي وو ګټه کې ولوی سبب تاسو په دې 100 صدو کې وګورئ د کفر خلاف چې جهاد شوی دی احنافو کړی دی. دا اوس تازه ما افغانستان کې جهاد وشو کفر یې وو دا چا وکړو؟ احنافو. دې وجه نه د کفر په سترو کې ازغي دادي کفر د دې خلاف دومره خلک تیار کړل، دومره خلک چې د حنفیت مقابله وکړي. او الحمدلله احناف په هر میدان کې باطل ته جواب ورکړی دی. قسم دې کلم د دلیل په میدان کې، تحریر په میدان کې، تقریر په میدان کې، جهاد په میدان کې، په یو میدان کې چاته جواب نه دی پرېښی، جواب یې ورکړی دی، مخالف یې زغلولی دی. او انشاءالله موږ هم د خپل اکابرو د خپل اسلافو په نقش و قدم ځو، هر باطل ته به جواب انشاءالله ورکوو ان شاء الله. برحال صدر ویل درې خبرې وی کنفرم شو. زما څلورمه خبره ویل یو نبی چې دنیا ته راشي هغه خپل قوم ته وایي امت ته ما نه وروسته به بل نبی راځي، تاسو په ایمان راوړئ. که یو نبی راشي مونږ په ایمان راوړو، داغه نه وروسته بل نبی راشي مونږ په کفر وکړو، نو بیا به مونږ جهنم ته ځو. دنیا کې کم یو نبی داسې دی چې هغه دا اعلان کړی چې زه آخري نبی یم. ټول خاموش وو، مسلمان عالم پاسېدو. قرآن مجید کې الله اعلان کړی دی محمد ولکن رسول الله ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نبی علیہ السلام آخرنی نبی دی. د قرآن مجید سل آیاتونه 210 احادیث متواتره اجماع د امت نه ثابت دي. نبی علیہ السلام هم اعلان کوي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخری نبی یم. الله د نبوت ټول کمالات هم په ما ختم کړل، د نبوت دروازې هم په ما بند کړل. و زمانه وروسته دنیا ته بل نوی نبی نشي راتللی، زمانه وروسته بل چاته نبوت نشي میلاوېدلی. ول زمونږ پیغمبر کم قرآن چې په نازل لغې کې هم دا اعلان دی، زمونږ پیغمبر هم د ټوک الفاظو کې دا اعلان کړی دی. صدر صاحب ویلا ویل څلور خبرې وي مونږ نبی بیا مونږ چې هغه علمگیر نبی هم دی، دغه د نبوت دلیل دنیا ته مونږ ښودیم شو. نمبر 3 دغه تعلیمات هم محفوظ دي. نمبر 4 خاتم النبیین اخرنی نبی هم دی. صدر ودرېدو اول هغه کلمه ویله مسلمان شو، بیا هغه مجلس والا پاسې د ټولو کلمه ویله مسلمانان شو. دا څلور صفات دا زمونږ پیغمبر ته الله مونږ ډېر ښایسته امت کې پیدا کړو چې مونږ شکر ادا کړو. شکر به ادا کوو، شکر به سوي چې مونږ عملاً هغه وخت ځان عملاً محمدیان جوړ کړو، مسلمانان جوړ کړو، جوړو به که نه انشاءالله.